أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. د دې ځاینا تر اخر در سورته پورې څلورمه حصہ د سورته هغه ذکر کیږي چې هغه ته انفاق فی سبیل الله وایي. په سورت کې په ابتدا کې موږ څلور دعوی هغه ذکر کیږي. یو دعوا بیان د توحید او بیا دویمه دعوا ذکر کېدا صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او درې حکم د جهاد فی سبیل الله او سلورم انفاق فی سبیل الله. نو د دې ځاینا د انفاق فی سبیل الله ذکر دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرج کئ اولګوئ مما رزقناکم دا آغا مال نچی منگا تاسو تدر کڑی دی. اللہ وی زمان بلارک خرچی ہو گئی. انفقو نو انفقو نیا مراد دا زکاة مال لے چی زکاة ور گئی او یاتنا مراد اغا نفلی صدقات مراد دی. انفقو بعضی مفسرین وی انفقون مراد اغا زکاة مراد دے. زکاة امر مطلق امر چراشی نو اغا دا وجوب دا پارئی نو وی دا دینا زکاة مراد دے. او بعضی مفسرین وی نفل او فرض دوارو تا شامل دے. او بعضی مفسرین وی لگا تفسیر روح المانی وی چه انفقون مراد مال لگول دی پا جہاد کی. یا ایوها الذین آمنوا انفقوا اے ایمان والو خرج کئی مما دا آغا مالنا رزقناکم چه منگا تاسو تدر کری دی. دا رزق دا اللہ رب العزت ورکی اگر چه لاس و باغ بند خوزی خو مال او دا رزق دا اللہ رب العزت ورکی. بازی سڑے بھئی اغا بطول رز لے گیائی او رزق بگٹی او گٹی سمرم مشقت کی خو بیاو مرتلگی پیسے ملاوشی. لکه مزدوری کئی سمر خوالیزان نو باسی سمر چرنو کڑاو مشقت کئی بیاوم لگے پیسے ملاویگی. بازی کسی اغا لغن تک کڑاو گئی او لغن تک وقت کے ورد بلا پیسے ملاویگی. نو دا اللہ ورکڑا دا که پخبلو مٹو سر گٹلوی نو پکار وچی دا مزدور دیری زیادہ پیسے وی. اللہ وی دا منتا سو تدرکو مما دا آغی مالنا رزقناکم چی منگا تاسو تدرکڑی دی من قبل مخکد آغنا ان یأتیا چراشی یوم دا سرز لا بیعن چی نبپ کی خرسول وغستلشتا. اللہ وی
د هغې ورځې دپاره تیارې وکئ. یومن مراد د قیامت ورځ ده. نو مقصود دا دی چې د نیکۍ د ګټلو او د الله په لاره کې خرج کولو موقع ګوره صرف دا دنیا ده. د دنیا نیکی او صدقه دا به په آخرت کې په کار راځي او په آخرت کې بیا اغستل او خرصول هغه نشته چې څوک فدیه ورکي، څوک رقم ورکي او یو نیکی په واخلي. دا الله رب العزت وی دا نشته. او نه پکې دوستانی او اشنایي په کار راځي چې سنیکی ور سره خپل دوستو کې دا نشته. او نه پکې شفاعت په کار راځي. نو الله وی د هغې ورځې دپاره تیارې وکړئ. من قبل ان یأتیا، مخکې د هغې نه، ان یأتیا چې راشي، یوم داسې ورځ، لا بیع فیه چې نه پکې خرڅول او اخیستل شته، ولا خلة او نه پکې دوستي او اشنایي شته. خدا دوستانه دا به پکې د مشرکانو دپاره ني. خلة المشرکین دا هغوی دپاره دوستاني نشته. او اسې دوستانه هغه خو د مسلمان دوستانه وي. لکه قرآن وی سوره زخرف، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دا دوستانه چې کوم په دنیا کې د کافر او د مشرک کوم دوستانه ده، نو دا به هلته کې بیا د دوی عداوت او دشمنی او صرف د متقیانو د هغوی دپاره به دوستانه وي. د انبیاو دوستانه وي، د صحابه کرامو دوستانې وي، دغه شان د صالحینو متقیانو د هغوی دوستانې وي. او حدیث پاک کې راځي، د بخاری شریف روایت دی، دا دوست چې کوم ښه دوست دي نه دی به هلته کې هم په کار راځي. کله چې یو دوست هغه جنت ته لاړ شي او بل دوست هغه جهنم ته ځي. بخاری شریف کی روایت ده چې یو ته به حکم وشي چې ته ځه جنت ته، او دا بل په ده باندې به د دوزخ فیصله وشي. نو دا ملګری دی به وایي ای الله د خو ما سره یو ځای منځونه کول، د خو ما سره یو ځای روجې نیسلې، ای الله دې څنګه ته چې نو دوزخ ته لېږي. الله جل جلاله به وایي د ده ګناهونه ډېر زیات دي، نو دې ځکه دوزخ ته لېږم. وی دغه ټیم کې به دا ملګری دی به الله رب العزت ته جړا او فریاد او مینت او زاری به شروع کړي چې الله د خو ما سره یو ځای منځونه کړي دي، روجې نیسلې دي. وی الله به ورته وایي ته ځه جنت ته دی پرېږده. وی بیا به مینتونه شروع کړي، زاری به شروع کړي. اخر کې به الله رب العزت وایي زه د مټې نه یې ونیسه او ځان سره جنت ته بوځه. نو دغه دوستانه دا به په کار راځي. ولا خلة او نه پکې دوستي او اشنایي شته، ولا شفاعت او نه څه شفارس. نو شفارس خو یا مطلق د کافر دپاره شفاعت هغه نفي دی چې د کافر دپاره شفاعت نشته، یا بلا اذن نفي دی چې الله اجازت نه دی کړی، نو د هغې دپاره به شفاعت نه. او شفاعت نور هغه نور شفاعتونه چې کوم قرآن کریم ذکر کوي هغه خوشته احادیث مبارکو کې چې کوم شفاعتونه هغه راغلي دي، نو هغه شته خو هغه به په اجازت سره لکه اولیاء کرام هغه به شفاعتونه کوي. دغه شانتي چې کوم د چازیه په ماشوموالي کې وفات شوی هغه به د مور پلار دپاره شفاعت کوي. حفاظ کرام هغه به شفاعتونه کوي. دغه شان د انبیاء شفاعت، د فرشتو شفاعت داشته خدا به په اجازت باندې. ولا شفاعت او نسفارش، والکافرون هم الظالمون او کافران چې دی هم دی ظالمان دي. الله کافر ته ظالم ویلی دي. نو بعضې خلک وایي دا کافران چې نو دی وایي ډېر انصاف والا دی، ډېر عادلان دي.
نو دا د قران کریم د آیاتنا خلاف خبرې کوي. الله وی والکافرون هم الظالمون، او کافران چې دی هم دی ظالمان دي. او الله رب العزت مخکې وی چې تاسو انفقوا خرچو کوي، خرچو کوي د الله په لار کې. دې ځای الله وی والکافرون هم الظالمون، دا خرچې به د څه دپاره کې؟ لختم ظلم الکافر، چې دا د کافرانو دا ظلم ختم شي، د دې دپاره خرچې وکړي. والکافرون هم الظالمون، او کافران چې دي هم دی ظالمان دي. الله لا اله الا هو الحي القيوم. دی آیات مبارکه تا آیات الکرسی وی. د دې ډېر فضایل هغه په حدیث مبارکو کې راغلي دي. یو خو د ټولو نه لوی فضیلت دا دی چې دا آیات د ټولو آیاتونو سردار دی. لکه یو ځلې حضرت عمر رضی الله عنه تپوس کو، صحابه کرامو کې د تپوس ماده ډېره زیاته وه. هغوی به تپوسونه کول او ځان به په دین باندې پوهه کو. نن خو مونږه که هر څنګه موس کوو، که هر څنګه زمونږه غم خادي او که هر څنګه زمونږه لین دین یې خو مونږ تپوس نه کوو. صحابو کې دا ډېرو چې په دین باندې به ډېر زیات ځان پوهه کو. د تپوس یې وکړو، وی د دې آیات متعلق ما ته څوک څه ویلی شي؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی دا هغه آیات دی چې دا د ټولو آیاتونو سردار دی. نو یو خدا چې دا آیات مبارکه د ټولو آیاتونو سردار دی. په قرآن کې د ټولو نه اعظم آیات هغه دا آیات دی، ځکه په دې کې د الله د وحدانیت ډېر زیات چې دی نو ذکر راغلی دی. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې عبدالله ابن ابی ابن کعب رضی الله عنه ته وی، د مسند احمد روایت ته وی د ټولو نه لوی آیات کم یو دی؟ ابی ابن کعب رضی الله عنه وی الله اعلم ورسوله، الله او د الله رسول هغه خپویږي. بیا وی چې کم یو لوی آیات دی؟ وی بیا مې وی چې الله او الله رسول خپویږي. وی بیا راته وی بیا مې وی چې الله او د الله رسول خپویږي. وی بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې هغه آیت الکرسی دی، دا آیات مبارکه دی. نو ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې یا ابا المنذر مبارک دی شا، علم دی مبارک شا. نو دا آیات مبارکه دا ډېر لوی آیات دی، او دا آیات مبارکه دا د شپې نازل شوی دی. چې کله د شپې نازل شو نو زید ابن ثابت رضی الله عنه د وحی لیکله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا ولیکا. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی په قرآن کریم کې اشرف آیات چې دی نو هغه دا دی، او په دې آیات کې د الله اتل ځای نوم راغلی دی. بعضې مفسرین وی 14 ځای راغلی دی، خو تفسیر قرطبي وی اتل ځای د الله جل جلاله نوم په دې کې ذکر دی، چې هغه کله اسم ظاهر ذکر دی او کله په اسم ضمیر سره ذکر دی. او دا آیات مبارکه دا شیطان خودلی یو ځلې وی چې دا څوک بس باندې وی الله رب العزت داغه حفاظت کوي. لکه بخاری شریف کی روایت ده د حضرت ابو هريره رضی الله عنه، حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی وکلنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان، ز نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکیل جوړ کړو ما د سرسای په مال باندې، ز نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکیل جوړ کړو ما. نو چې کله وکیل جوړ کړم نو یې پدې کې یو غل راغی او جولای ډکول داغه مال نو زمانه غوړل. نو یې ما راګیر کړ، چې کله مې راګیر کړ نو ډیر زیات شکایتونه راته وکړل او ډیر زیات فریاد راته وکړ. او ما ته وی ولی حاجت شدیده، زما ډیر زیات ضرورت دی،
نو ما ته غواغستل او بیا مې پرېښودو. نو چې کله سهار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وایي ما فعل اسیرک البارحه یا ابا هريره تا چې کوم غل دی راګیر کړو بیګا نو دا هغه باره کې دا عقیدي باره کې دې څه وکړل او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په وحی سره معلومه شوی وه. محدثین لیکلي دي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په وحی سره معلومه شوی وه. وی یا رسول الله هغه خو راته ډېر زیات فریاد راته وکړو نو ما پرېښودو. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وی دې دروغجن دې بنن بیا راځي. وی بل ورځ بیا راغی بیا مې دغه شان ګیر کړ بیا راته شکایتونه وی راته وی بیا به راځي. او چې کله راغی بل ورځ نه ما ته وی چې کله ته د آیات الکرسی وای نو بیا به غل وډاکونه راځي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې څوک دا آیات مبارکه آیات الکرسی دا د هر فرض مز نه پس وای نو لم یمنعه من دخول الجنة الا الموت. بس چې مرګ پر راغی نو بس دې به ډایرک باندې جنت ته ځي. مانع صرف مرګ دی یعنی ژوند دی چې ژوند دی لا مرګ پر راغلی نه دی نو هر مزنبس دا ویل پکار دی. بخاری شریف کې روایت دی چې څوک سحر وای نو دې به الله د جناتو او د شیطانانو نه محفوظ ساتي او چې څوک ماښام وای تر سحر پورې الله د جناتو او د شیطانانو نه هغه محفوظ ساتي. نو پکار دادا چې د دې تعلیم دا موږ خپل بچو له ورکو خپل بیبیانو ته داسته کو په خپل باندې مزده کو خپل بچو خپل بیبیانو ته او بیا دا غي تعلیم ورکو چې بچي آیات الکرسی دی ویلې دا کدی نه دی ویلې. او یو روایت کې راځي چې څوک د ماسختن په ټیم کې وایي څوک د ماسختن ټیم کې وایي نو امنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والابيات حولي. چې څوک دا آیات الکرسی وایي نو الله رب العزت د حفاظت وکړي او د گاونډیانو هم چې نو الله رب العزت حفاظت کوي. نو د ماسختن په ټیم کې دا ډیر ضروری ده چې دا ویل شي. یو روایت کې راځي په کم کور کې چې آیات الکرسی ویل شي کم کور کې آیات الکرسی ولسته شي دغه کور ته دیر شرزي شیطان ناراضي دیر شرزي وته شیطان ناراضي او نو ورته سلوي خرزي ساحر او ساحره ورته راتلی شي. جادو او جادوگر سړی او جادوگر خزا سلوي خرزي ورته نشي راتلی چې څوک آیات الکرسی وایي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سید البشر آدم وسید العرب محمد ولا فخر وسید فارس سلمان وسید الروم صہیب رومی وسید الحبش بلال رضی اللہ عنہ وسید الجبال الطور وسید الایام یوم الجمعہ وسید الکلام القرآن وسید القرآن البقرہ وسید البقرة آیت الکرسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی په بشرو کې د ټولو نه لوی سردار هغه آدم علیہ السلام دی. په عربو کې وی سردار زیما وی زما په دې باندې فخر نشته. د فارس سردار هغه سلمان فارسی دی او وی د روم سردار هغه صہیب رومی دی او وی د حبشی سردار هغه بلال حبشی دی او وی د غرونو سردار هغه کوی تور دی او وی د رزو سردار هغه یوم الجمعه ده او وی د کلامونو سردار هغه قران کریم دی او وی د قران کریم سردار هغه سوره بقره ده او د سوره بقره سردار هغه آیت الکرسی ده. نو آیت الکرسی د دې ډیر زیات فضایل راغلي دي. پکار ده چې دا موږ په هر ټیم کې وو او د شانتي پدې کې 50 کلمات ذکر دي او 50 کلماتو کې الله رب العزت د دې په وجه 50 برکتونه یې خېږي. نو آیات الکرسی د دې ډېر لوی فضایل راغلي دي. دا موږ او تاسو او الله رب العزت عمل کوو. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية وحسن العافية. اللهم تقبل دعوتنا يا مجيب الدعوات
الا څومره بیماران دي کورونو کې اسپتالونو کې الا ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي الا څوک د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللي دي الا قبور منور معطر کې جنت الفردوس کې اعلی درجات ورکړي الا د ټولو مسلمانانو مصائب پریشانۍ ختم کړي او الا پاک حاجات مو د خپل در نه پوره کړي ځان نه علاوه بل چا ته محتاج کړي او الا پاک د چا اولاد نشته نه کملا صالح اولاد ورکړي الا چاله دې ورکړي د مور پلار تابعدار د مور پلار د سترګو یخواله جوړ کړي الا څومره مسافر دي د ټولو ته حامی او ناصر شي الا سو بے روزگار دی حلال روزگار ورته ورکړي الا د هر قسم حرام نه بچ کړي الا د چا کورونه نشته خپل کورونه ورته ورکړي او الا پاک ټول ناراضي شي چې راضي شي بیا ناراضه بشي سو پورې راضي شوی دی هغې پورې مرګ نه راولي الا چې مرګ راولي مرګ مو د شهادت نصیب کړي د مرګ په وخت کې مو د عظیمه کلمه نصیب کړي لا اله